أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الله تعالی ډېر لوی احسان دې موږ تاسو باندې چې الله تعالی موږ تاسو خپل کتاب او خپل خبرو ته یو ور بیا راجمع کړو او الله تعالی موږ ته توفیق راکړو او موږ الله تعالی نه امید ساتو چې د دې د بیانولو او صحیح حق او توفیق موږ ترا کیو او موږ د اوریدو حق مو ادا کړل شو بیا دې الله تعالی موږ تاسو په دې باندې پوي کیو الله دې به عمل کولو توفیق راکړي ډېر خوش قسمت دي او خلک چې غي ته الله تعالی خپل کلام واوروي علی رضی الله تعالی عنہ هغه قول به تاسو ته یاد یو هغه فرمایي چې کله چې زه وغواړم چې الله سره خبرې وکم نو زه بیا مونږ باندې ودرېږم او چې کله زه غواړم چې الله دې ما سره خبرې وکړي یا زه خبره ده الله واورم نو بیا زه قران کریم راواخلم ځکه چې دا د الله خبرې دي او الله ما ته راووري نو دا چې تاسو واوري دا د الله خبرې دي ها دا کې دې چې داغه ترجمه او داغه تفسیر کې کمه زیاته غلطي دا ټولي وشي وکم چې الفاظ د قران کریم دي په دې کې خو کمه یا زیاته نشي کېدای نو الله تعالی دې موږ تاسو په باندې پوي هم کی او الله دې عمل کولو توفیق راوړي کې ډیر او ځنو کې بیا او دوباره او دوباره هغه باره کې دا خبره تاسو زین کې کین وای چې قران کریم د تاریخ کتاب نه دی تاریخ کتاب چې کله څوک لیکي نو بیا خلک د تاریخي روایت او لحاظ ساتي چې کومه خبره اول شوی دا کومه خبره غنه بعد شوی دا کومه غنه بعد شوی دا نو دا غرنګ یو ترتیب سره غره ترتیب لحاظ ساتي او دا غرنګ کوي چونکی قران کریم د هدایت کتاب دی او لار خدای د پاره ده او دا په مختلفو موقعو سره د تحریر په انداز کې نه د تقریر په انداز کې نازل شوی نه دی وجنا چې کمی کې سی په کم ځای کې یا د حالاتو مطابق څومره ضرورت وو دومره الله تعالی هغه بیان کړی څومره چې غیر ضرورت وو یوسف موسی علی السلام کې سواوري د سر نواله تر اخره پورې بیا راځي نو چې کم ځای کې د هغه کې سی کمی پهلو ضرورت وو هغه پهلو الله تعالی په هغه کې ذکر کړی دی بعضی وختونو کې ورستنوي خبره مخکې شي وي مخکې خبره وروسته شي وي نو دا هغه سړی ته شک پریوزي چې څوک قران کریم د تاریخ په شانتي لولي نو دی وجنه دا تاریخ کتاب نه ده دا هدایت کتاب ده چې کوم ځکه لکه مثلا تاسو په تاریخ کې دا یو سفر کړی دی چې تللی وي او سعودي ته تللی وي او بیا راغلی وي الته یو کال تیر کړی دی الته تا نرمي تیر کړی ده نو چې کوم ځکه د نرمي خبره راشي هغه خلکو ته بده دا غي نرمي کیسه خبره کوي تاغه کې دا سختي مليدلې ده نو چې کله د سختي ذکر راشي نو سختي ذکر وکړي چې کوم د حالاتو مطابق نو عمدارنګي سوره یوسف چې کوم ده په دې کې فرق دا ده چې د کې الله تعالی د یوسف علی السلام قصه اول نو واخله تر اخره پورې ټوله په تفصیل سره بیان کړی ده ټوله تفصیل سره بیان کړی ده خط تفصیل سره حتی کې چې وړې وړې خبرې هم کړې دي ټول نه اول د سوره یوسف باره کې دا ځین کې کین وای چې که عقل مطابق د سوره یوسف پڑھاوي نو عقل سره یو خبره نه برابرې هر خبره د عقل نه الټا ده څومره واقعات چې یوسف علی السلام په کسی کې شوی نو تاسو ته اعتراض پیدا کیږي چې دا ولې داسیو دا داسې ولې نه دا ولې داسیو نو قران کریم زمونږ عقل ته محتاج نه دی مونږ عقل قران کریم ته محتاج دی ضروري نه ده چې مونږ عقل کې دا خبره راشي مونږ په دې باندې پوښتنه چې دا ولې داسې دي ولې داسیو نو دی وجنه مونږ ته په دې باندې ایمان راوړل پکاروم دي او زمونږ ایمان هم دي الحمدلله په دې باندې الله تعالی دې په دې کې اضافه وکړي نورا چې مونږ په دې باندې کوئی هم شو د دې هغه مقصد چې الله نازل کړی دی او الله تعالی دې غمګه پسنونو کې او زمونږ پسنو کې راوړي یو خبره خو تاسو څنګه کې دا کې نه وای دویمه خبره دا کې نه وای چې عام الله دې موږ ته معافي وکړي عام عالمانو خبره نه کوم عام قصه ګویان
هغه د یوسف علی السلام کیسه داسې بیانې لکه د لیلا او د مجنون یو واقعي او دا ناول ده او یا چرته فلمی اکټران د دواړه یو پیغمبر ده الله تعالی دې موږ تاسو معافي وکړي چې هغه په شان کې موږ خبرو وکړو داسې انداز کې هغه پیش کړی دی ته به یو فلمی اکټر او زلیخا داسې انداز کې پیش کړی دی ته به لکه دا فلمی اکټر د انډیا او دا د انډیا اکټر دی او د یو کیسه د مینې او د محبت تیر شوی ده او د هغه مینې او محبت کیسو کې د خلکو خوند یو لذت خلک محسوسوي اصل انسان په خپل د دې شنو چې محتاج هم دی او د دې خواهشاتونو د انسان فطری طور باندې هر انسان کې د خبره شته هم دی نه دی وجنه دی هغه کیسه په همدې انداز کې پڑھاوي موږ به چې واړو تاسو هم پڑھاو کړی ناولې مثلا د نسیم حجازي ناول شو یا د اسلم راهي ناول شو په دې کې به د جهاد کیسه و نو چې کوم دې کې به د جهاد خبره واغونګه زر در پڑھاو کړل زر در باغه صفي موږ واړولې په چې کله باغه کې د عشق او د مینې او د محبت کې صبر راغله ناغه موږ ډېر شوق سره او توجه سره او وګوریدا او چې هغه نو داسې انداز کې کتا سورۃ یوسف واوري نو مانه به تاسو داسې وانه وي نو کبدی تمناس تی خو به تاسو چې نه کې نه دا وړه بخای دغه د لیلا او ما قران کریم د لیلا او د مجنون کیسې په شان نه د کړه او نه دا مقصد دی نه دا مقصد دی زلیخا یو بد کردار خزوا یو بد عمل خزوا سره د خاوند هغه یو پیغمبر باندې خپل د لاس د روغدولو کوشش کړی دی او پیغمبر یوسف علی السلام د هغه مقام او مرتبه انتهایی بلند ده هغه د الله تعالی معصوم بنده ده او په دې ټولو کیسې کې چرته به هم تاسو ته شکم پیدا ونشي چې یوسف علی السلام د دې خواهشاتو نه چرته مجبور شوی وو یا چرته هغه ته د دې خواهشاتو تابعداري کړې و نه په هر ځای کې د یوسف علی السلام امتحانات دي او د هغه امتحاناتونو هغه ډېر په ښه طریقې سره هغه براءت اعلان هم کړی دی او عملی طور باندې داغه مظاهره هم کړی دی عملی طور باندې مظاهره کړی دی یو طرف ته د یوسف علی السلام کردار دی د یعقوب علی السلام کردار دی بل طرف ته د یوسف علی السلام د ورونو کردار دی او یا د زلیخا کردار دی دا دوه مختلف کردارونه دي بالکل مختلف اپوټا اپوزیټ کردارونه دي او د دواړو کیسې کې چې کومه خاص خبره ده یعنی کوم باندې چې عقل رسیږي هغه دا ده چې یوسف علی السلام تاسو مناسبت ورکوي یوسف علی السلام ته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د یوسف علی السلام ورونو ته مناسبت ورکوي د مکی کافرو باندې دا یوسف علی السلام او د هغه ورونو او یا د هغه خزي د هغه مقابله وا څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حالات سره مقابله وا نو الله تعالی دا کیسه د هغه مناسبت سره پیش کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطمینان ورکړي او د خلکو تعالی تعالی وایي چې موږ کرانګي یو واقعیا هغه سړی سره سوي شوی و لکه څنګه چې تاسو یوسف علی السلام سره څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تاسو کوي هغه هم د غرانګي خلکو کلی کوم نه ایستلو هغه ته هم د غرانګي خلکو د مرګ د منسوبې جوړ کړي هغه ته خلکو پیشکشونه کړیو د دعوت ورکول د ګناه لکه څنګه تاسو د سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ګناه یا د بادشاہي او یا د ټولو نه د خې خدي ورکولو یا د ټول دولت فرمایش تاسو کوی ته غرانګي فرمایشونه هغه ته هم شیو هغه د غرانګي کردارو کوم چې د یوسف علی السلام ده تاسو به وسواوري د محمد صلی الله علیه وسلم هم د غرانګي کردار ده څنګه به تاسو وسواوري هغه به تاسو دا په دې ځین کې تاسو ځین کې دا خبره کینوي بیا تاسو دې باندې مزید اسانه سره کویږي شان نزول څو ولدا نازل شو مکی کافر ته اهل کتاب اولی چې کدا پیغمبر اشتینه وی نو دنه تاسو سوال وکړي چې بنی اسرائیل مصر ته ولې لاړل لکه چې مصر بالکل بیل علاقه ده او د بنی اسرائیل مرکز په شام او فلسطین ده دلته آباد شو پیغمبر ابراهیم علیه السلام دلته راغله او هجرت کړو او بیا یعقوب علیه السلام دلته پیدا شو او یوسف علیه السلام دلته پیدا شو څه چل شو چې دی ال نو دا پښتنه وکړه نو دا هغه پښتنه الله تعالی په تفصیل سره جواب دې د لپاره بیان کړو دومره تفصیل سره ځکه چې تاسو ته پته ولګي چې دا پیغمبر دې تاریخ هغه وړي خبره نه هم خبر کو دا چا خبر کو نه خپل سبق ویلې دي او تاسو د يهوديان او عیسایان په دې گواهی چې تاسو نه دی ویلې او د مکی خلک په دې گواهی چې خپل تعلیم یافته هم نه دي چرته اخبار او رساله او پړاو کړی وي او تاسو کې عمر تیر کړی دا دومره یوي خبره نه دی یوي کسی نه چا خبر کو دا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دیو جنا الله تعالی تفصیل سره کې بیان کړ دا دغه شان نزول
نو دا ابتدا کې یو څو خبرې چې تاسو ځین کی وی بیا د دې کیسې باندې تاسو اسانه سره په دې باندې پوهیږئ بیا په توحید او رسالت او آخرت د مکی دور سوراتونو کې تاسو یاد ساتئ د الله تعالی هغه کړه وړه د هغه انداز کې تاسو سوچ کوئ چې ګوره الله چې یو کار کوي نه هیڅوک هغه اشاره ولې نشي او چې الله یې نه کوي الله نه غواړي نو که پیغمبر رسیدلې هم ده هغه معصوم هم ده خو چې الله نه د بخا هیڅوک نشي کولای یو دغه پیغمبر تعالی داسې اطلاع ورکړي چې د مصر نه د یوسف علی السلام کمیس روانيږي او دلته یعقوب علی السلام خبري هغه دنه د قمیص دراتلو خبر یعقوب علی السلام ته وشو او دغه پوه شو چې د ابراهیم د یوسف علی السلام هغه ما ترازی بوې ما ترازی هغه نه خبر کو بل طرف ته په خوا کې کوي کې یوسف علی السلام پروت دی او هغه نه خبر هغه نه خبر نو چې الله خبري نو داسي خبري او چې الله نه خبري نو د خپل بچینا د غنښتې په خوا کې ژوندې پروت دی هغه باوجود نه خبر هغه باوجود نه خبر دا د پیغمبرانو حیثیت ته د الله په مقابله کې او دا په ذهن کې راځي چې کوم خلکو چې د خپل پیرانو بزرګانو نه خدایان جوړ کړی دي هغه بیا وایي چې نه هغه د هر هغه شي نه خبر دي جميع ما کان ما یکون چې شی وو او څه چې کیږي دا ټول نه دی خبر دي نو دا کیسه هغه د لپاره ډیره بهترین دلیل دی چې نه هر څه نه دی خبر الله خبر کړی دي نو خبر دي چې الله نه خبر کړی نو نه دی خبر همدارن کې د دې تفصیل نه علاوه یوسف علی السلام ته چې کومرونه په سجده کې پریوتل یا د یوسف علی السلام د بادشاہ نمونه دا به تاسو خپل ځای کې د تبع تفصیل سره بیان کومه ابتدا کې مندوم خبره ان شاء الله ډیره ولا تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی اوس تاسو د دې معنی ته او د دې مطلب ته تاسو وګونی سي الله دې توفیق راکړي ماته د بیانولو او تاسو ته د اوریدو او د پویدو ټولو ته بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پویږي په معنی د دې چې تلک دا آیات الكتاب آیاتنا دی د کتاب المبین خارا واضحه ان بشکمغا انزلناه نازل کړه د قرآن د قرآن لفظی معنا د لفظ د مصدر د باکره هغه شی ته لکه مونږ وایو خړل اوس مصدر دی وای خړو خرمه یقری او نه یقری وغیرہ د دینه به نور فکری جوړی شي نو امدارنګي د قرآن لفظی معنا دا پړاوول دا مصدر د حقیقت دی یعنی د دین او چې اره معنا جوړي هغه تی جوړيږي مصدر نه به معنی جوړيږي کنه نور ټکی تی جوړيږي یعنی هغه کتاب چې پړاوولو د پاره دی هغه کتاب چې پړاو شوی دی هغه کتاب چې حکم د پړاول دی هغه کتاب چې ټول نه ډېر پړاويږي هغه کتاب ته د پکار دی چې پړاوي کې وغیرہ وغیرہ دا دینه به اره معنا جوړول کومه معنا ته جوړي یا کوم انداز کې ته خبره کوي هغه په دینوم باندې به جوړيږي قرآن عربيا عربی کې لعلکم دې لپاره چې تاسو تعقلوا تاسو پوي شئ عربی کې تاسو پوي شئ د دې څه مطلب دی یو مطلب خدا دی چې عربي ژبه کې چې کم ځای کې الله تعالی کم کتاب نازل کړی دی د هغه الله تعالی په مغه خلقو په ژبه کې نازل کړی دی د دې لپاره چې د هغه اولینی مصداقونه هغه خلق جوړ شي او هغه خلق به د نور خلقو لپاره نمونه جوړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربی ژبه ولو هم د غرنګي نور صحابه کرام اکثر د عربی ژبه ولو نو دوی د ژبه په اصل باندې پوي شو او بیا عملی نمونه مت او خدا او بیا صحابه کرام په صورت کې نو موږ چې کوم ټکی باندې کوم معنی باندې کوم مطلب باندې نه پويګو نو موږ فورا رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا د صحابه کرام ته ګورو نو موږ په پته ولګي موږ ته باندې اندازه ولګي دا یو خبره شو دویمه خبره ده چې په ټولو ژبو کې بهترینه ژبه اوسه پوری چې څومره دي د زرګونو ولکونو ژبه په دې ټولو ژبو کې اوسه پوری ټولو نه بهترینه ژبه او ټولو نه جامع ژبه چې په لږه خبره کې یا لږ ټکو کې ډیر زیاته خبره راځي دا مقام صرف عربی ته حاصل دی بل ژبه ته دا مقام حاصل نه دی او د دې ټول نه لوی دلیل دا دی چې څومره ژبې دي په دنیا کې دا د عربی نه غټي دي د عربی حروف تهجی ک الف او همزه موږ بالکل دا 29 دي نهوي کني اته دي دا او د مقابله کې نور چې څومره دي هغه دینه غټ دي ادینه غټ دي نو هر غټ شی وړ طرف ته راتلی شي او ورکوټه شی غټ طرف ته نشي تللی لکه دا ورکوټه مایک ته دا غټ ده موږ دا وړو کې کول شي وې ټکو زور پیو کې وغیرہ په کدا دي ترسو نه دا باندې رسیږي نو هر چا چې هر ژبه دا کاغلب کوششو کې نه عربي طرف ته راتلی شي هغه عربي طرف ته راتلی شي همدارنګه دا د جنت ژبه ده د جنتیانو ژبه ده همدارنګه دې ته دا کمال حاصل ده چې لکه ډېر لک ټکه تاسو واورې موږ ته کمزوري
علم ولا خلق بیا نور غټ غټ عالمان بیا لوی مفسرین دا غوي وټکی څومره لوی تحقیقات او څومره لوی تفسیر په غیبه ډک شوی نو دا کمال په عربی کې دی دا کمال په عربی کې دی او د نور تفصیلی واقعات هم تیر شوی دي چې خلکو کله مقابله کوله رسول الله صلی الله علیه و سلم په وجود کې چې موږ د عربی د ژبه یا د قران ژبه مقابله کوو نه شو کولای او دا کمال دی قران کریم ته او د عربی ته حاصل دی نحنو موږ نقصو قصه بیانو حال بیانو تاسو ته مونږه الیکا پتا باندې احسنا ډیر خیستا القصص هغه قصه د دې لفظي معنی نقش قدم د قصې لفظي معنی دا نقش قدم ته ویلږي یو کس د ستل داغه پسې رواني نو قصې ته ځکه قصه وایي دا مخکینه سره چې څنګه تیر شوی دی هغه واقعیات په خپل باندې بیان کړه ندی وجنه بما پدې یعنی په هغه خبره او حینا چې مونږ وحی کړي وا الیک استا طرف ته هاذ القرآن د دې قرآن پدې چې مونږ د دې قرآن وحی کړي دتا ته نمونږ د دې هغه قصه بیانو تا وان كنت اگر کویت من قبله د دې نمخ کې لمن الغافلین د نا خبرونه ته خبر نه وي مخ کې او د یوسف علی السلام باره کې د مکی خلق اډو سره د نوم نو خبر هغه د ابراهيم عليه السلام د کیسو د عيسى عليه السلام او د موسی عليه السلام کیسو نه خبرو دا کیسه سره وته چې د بیان شوی نه و نو هغه خپل په دې حیران شو چې دا دومره تفصیل سره او دا دومره لوی واقعیا شوی دا یثار کلا قال چې اولی یوسف علیہ السلام لابیه خپل پلار ته دا تقریبا په دې وخت کې ده دا کم چې ورشه حمزه کم چې واقعات خلقو لیکلي دي تاریخي تقریبا 17 سال ولس کال عمر و یوسف علیہ السلام تقریبا اندازن یعنی غالب ګمان دار لابیه خپل پلار ته یا ابته ازم پلارا انی بشکز چما رایت ما اولدل احد عشر یولس احد یو عشر لس یولس کوكبا ستوري والشمس او مسترغا نور والقمر او سپوږمۍ رأيت زویلما هم اغي رأيتهم زغورما اغي لی چې ماته ساجدين سجده کوونکې دي ماته سجده کوي نو لس د دورونو یو لسم دیو او یو لسرونو دو لسم دیو او یو پلار او یو مور هغه معنا وکړه یعقوب علیہ السلام نو هغه په دې معنی باندې چونکه دې معنی هی کی یعقوب علیہ السلام ته د اندازه ولګیدا چې دا سړی د ما بچي الله تعالی هغه درجه تر رسول کړي چې دا ټول موږ دې ته تابعدار کیږي واره او دغه خوب و چې یعقوب علیہ السلام په ذهن کې وو او دغه خوب هغه ته اطمینان وو چې هغه خوب چې یوسف علیہ السلام لیدل او دا بخامخ عملی کیږي دا برازي همدغه وجه چې هغه د په انتظار کې هم او هغه معلوم هم هغه خبره قال اولی یعقوب علیہ السلام پلار دی یوسف علیہ السلام یا بنیا ای زما بچیا لا تقصص دا قسم بیانوا دا خوب ما بیانوا رؤیا دا خوب خپل خوب دی ته بیانوا رؤیا رؤیتن نه دی لیدو ته ویل کی عام طور باندې دا خوب لیدو ته استعمالي کی دا لفظ علی اخوتک دا خپل ورونو ته فیکیدو کني دوی وجود کی چل دی وتا ته چل جوړ کی لکا تا د پارا کیدن چل تا د پارا بچل نو کی ان بشکا الشیطان شیطان للانسان انسان د پارا عدو دشمن دے مبین خارا هغه خار دشمن دے دغه چې یعقوب علیہ السلام ته هم د دې اندازه لګیدلی و چې دا بنځه ورونه په تاریخ کې راځي چې دا څلور بیبیانې وي د یعقوب علیہ السلام او یعقوب یوسف علیہ السلام او د سکورور بنیامین دا دنه کشر بنیامین دا د یوې مور نو او د لسرونه د بلې مور نو او دې ته دا اندازه وا چې د خپل کې دی لګیږي نه د بشرانو د سره قصتو کې نه کوي او د دې قصتو کې ني وجه دا وا چې یعقوب علیہ السلام مینا وضعیت یوسف علیہ السلام سره د هغه د خوې او د اخلاق په بنیاد باندې او هغه ورسره ثابت شي استاد تمخ کې لکه تاسو کور کې بچی وي چې کم کور کې ماشوم شیطان وي اوران وي هغه ون عزت کې غواړي سختی غواړي وهل ټکول غواړي او چې کوم د پلار ډیر تابعدار وي شریف وي او هغه سره مینه کوي دا د انسان په فطرت کې اگر که تکلیف دواړو د پاره ناقابل برداشت دي تکلیف چې براشي هغه د پلار او مور د پاره ناقابل برداشت دي خو دا غیر د خوش اخلاقی په بنیاد باندې وکذالک اوم د غرنګي یجتبیک تاب خوخ کی الله تعالی غرب کی دی او غرب دی کی الله تعالی ربک رب دستا ويعلمک او تاتب اخی الله تعالی من تاویل الاحاديث من تاویل د تعبیر الاحاديث د خبرو دا خو لفظي معنی ده چې تعویل وای انجام تا
اصل حقیقت او حدیث جمع ده حدیث حقیقت د خبرو تا د الله د خبرو حقیقت وخی نو عامه معنا خو دې ته د خوب بیانولو کړی دا خدا معنا محدود د یوسف علی السلام په شان کې کافی نه ده الله تعالی وتا تا علم در کی تب پوښ الله تعالی به پوي هغه صلاحیت در کی تا لکه څنګه پیغمبرانو شان سره مناسبه ده څنګه پیغمبرانو شان سره مناسبه ده نو او بخیتا تعالی حقیقت د خبرو تا د بلا دا صلاحیت در کی طاقت بدر کی ويتم او قرب کی نعمته نعمت د هغه ان د الله تعالی علیک پتا باندې والا آل یعقوب او په یعقوب علیہ السلام اولاد باندې کمال کسنګ اتمها هغه تمام کړو هغه ور کړو علی ابویکا استامور پلار باندې استپلارونه کې باندې ابراهيم عليه السلام ته اشاره ده او دا غزوه اسحاق عليه السلام او دا غزوه يعقوب عليه السلام او دا غزوه يوسف عليه السلام نو ټول پیغمبران من قبل دین وړاندې ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام ان بشک ربک رب دستا علیم په ده حکیم خاوند حکمت ولده لقد بتاکی سرا کا نشتا فی یوسف واقع یوسف علیہ السلام کې و اخوته او داغه پورونو کې آیات النشانه للسائلین د سوال کوونکو د پاره پختنه کوونکو د پاره اول نشانات خو هم دي مکی ولادت پاره دي چې دوی پختنه کوي او دین اورستو چې هر سړی د یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام کې سینه ځان خبري هغه د پاره بدی کیسه کې نشانات دي الله تعالی دې موږ تاسو ته باغی باندې پوي کې ولادت عمل کولو توفیق راکړي اس هر کلا قالو چې اویل دوی لا یوسف علیہ السلام یعنی خامخا د یوسف چې ده لا یوسف خامخا د یوسف چې ده و اخوه اورور ده یعنی بنیامین احب ډیر خواګدی ډیر خوختي ډیر مینه کوي الی ابینا زمونږ پلار باندې ډیر ګران دي دا دورونه مننا زمونږنا ان په مقابله د زمونږ کې ونحنو او حال دا چې مونږه عصبتن یو مضبوط ډله یو مونږه توانایو طاقت ولې لسرونه یو قوت زمونږ ډېر دی هغه باوجود یې سره مینا کوي و ان بشکا ابانا د پلار زمونږه لفی ضلال دا په خدای مبین خاره کړي دا غلط کار کوي دا گمراه مراد دا هغه گمراهی مراد نه څنګه چې الله تعالی د انسان د خپل دین او د اسلام نه گمراه شي دوال اصل کې عام شبکه کې عربی کې اوسم استعماليږي لار خطا کې خبره خطا کې خبر نه غافل ای رټول د پاره استعماليږي مبین خارا وقتلوا مړکای یوسف علیہ السلام او اطرحوه او یای وګرځوي طرح لری غرزول ته ویل کیږي لری وګرځوي د مخ نه لری کوي د مخ نه لری کوي لری واسطوي چې بیران شي واپس ارضن یو بل اسم کې یخلو چې خالی شي لفظي معنا یعنی خالص پاتې شي چې لکم تاسو ته وجه ابيکم توجود استاسو پلار یعنی چې دا مخ نه لری شي نو د پلار ټوله توجه بیا په تاسو باندې دا غمینه او محبت وغیرہ دا ټوله توجه الفاظ ته لګوره په الفاظو کې ډیره زیاته خبره په صورت یوسف کې یخلو یعنی هغه خالص شي د اخلاص نه ده خالص شي وجه ابيکم هغه توجه استاسو پلار مخ لفظي معنا خو مخ ته توجه چې مکمل توجه د بل طرف ته مخ اړون کې نوي او تاسو ته مخ اړول پاتې شي وتكونوا او شی بتاسو من بعده ورست د ذکر نه د یعقوب د یوسف علی السلام د مرکولو یا د غرزولو نه قوما یو قوم صالحین نیکان بیا به توبه وبسو او نیکان بشو نو دا یو ډیره غلطه طریقه ده په خلکو کې اوسه پورې استاج راځي چې د ګناه وکړو بیا به توبه وباسو نو اول نه چې ګناه کوي نو تا ته توبه توفیق ملاويږي او کنه ملاويږي هغه ته پورې تا خدای په پراندې پریدي او کنه پریدي دا د هغه د زمانو کردار ده قال اولی قائل یوین کی منهم ذوینا لا تقتلوا مرکوی ما یوسف علیہ السلام والقوه او واچویدا وی غردوی فی غیابت الجب فی غیابت دا د کوی هغه ډډونه چې کومه کندې پکې وشي یا هغه کندې چې د زورتو په وجه باندې د هغه برنخ کاریږي نه ډیر شور د غیب ډیر پټ څنګه چې د غیب لفظ باندې باندې تاسو پوهیږئ الجب کوه لندې شور کنده کوه او هغه د پاره چې هغه بیا یلتقطه التقاط ولکیږي هغه شیته چې تیر اوچت کې برا او بیا راوخی نو هغه ته کې تاسو وګورئ
چې د مرګ بندوبست نه وشي بلکې د ایثاوی چې راخته نشي او د راختل دا مجبور شي بل چا د پاره نو قافلې تیریږي نو چرته یو قافله پیراشي پغه کې ودا روخه کې وزیب بیا ور سره او دا ځان ته به خرڅ کیو یا نن سبا لکه څنګه خلک په پیسې ګټي بعد سیارته ځنه سیاره دا د سیرن نه کاروان قافله امدا غرنګي سفر د بارم استعمالي ان کنتم کچیر یی تاسو فاعلین دا کار کوونکی کوکی یوسف نزان خلاصوي د یعقوب علی السلام دغه مخ ځان ته خالی کوي نو دا سیو کوي مړ کوي ما دا پکې لګا انا رمزړه بو قالو دی اولی یا ابانا ازمږ پلارا دا زغی د بهانه کوي اجازه غواړي چې موږ ځان سره بوزو مالکا څه شوی دی یعنی ولې داسې ده څه خبره ده څه جواب ده تاسو سره لا تامننا چې ته موږ باندې اعتماد نه کوي موږ امانتدار نه غني لفظي امانتدار ته موږ امانتدار نه غني یعنی اعتماد نه کوي موږ باندې علی یوسف په بارے د یوسف علی السلام کې یوسف علیہ السلام و ان او بشکمغا له دید پارا ان یوسف علیہ السلام د پارا لناصحون خیر خواغانیو موږ خیر غواړو ته ناصح ته کوي چې هغه بیان کې د نور خلقو د پارا خیر خوای موږ خیر خوایو دې د پارا موږ خیر غواړو دې د پارا ارسل هو د واسطه موږ سره معنا موږ سره ارسل واسطه هو د ارسل هو ولګه معنا موږ سره غدن سبا يرتع چې دی وخري يرتع رتع هغه دې ته ویل کیږي چې زناور پکې خوراک کوي خلک بوزي دي لپاره او دا عام طور باندې استعمالي کی د لوغو د لپاره چې غزه کیږي خوراک مو کو لکه مثلا کله خلک پروګرام جوړي چې څه چیزونه مک منډي تا نو منډي د لپاره خپل مال کې د لپاره خلک نه ځل د خوراک بندوبست او خلکو هغه په بنیاد باندې نو دا شی دی بنیاد باندې مشهور شي دا نوم بیا نوم هغه کې دا نوم بیا مشهور شي دا خوراک یا غنون شي لپاره نو دا غرنګي هغه بنیاد باندې چې اخري ده ويلعب او لوب بو کی کور کې ناس لوب بو کی لګ وګرځي کی بار وان او بشکمغا له د پارا لحافظون البته خامخه لام د تاکید د پارا خامخه حفاظت کوون کیو د مونږ به د حفاظت کو قال ولي يعقوب عليه السلام اني لا يحزنني بشکا ذچما لا يحزنني دا غمجن کایما ما ته دا پریشان کوي ما ته غم اچي ان تذهبوا دا چې تاسو بوبوزي به د ان لار بشي تاسو دې سرا تاسو بلار شي دې سرا لار بشي تاسو سره یوسف عليه السلام واخاف وز يريغما اندا چې ياكله وبخريده الذئب اغليو موږ خپل ځب کې لیو ټوي تاسو شرمخیا بار الذئب اغليو ته ویل کیږي لفظي معنی بھیڑیا چې اردو کې ورته ویل کیږي وانتم او تاسو عنه دنب غافلون غافل وي خیال بمنئ تاسو خپل لوبه کې مصروف یو دا بدن لیو اخري قالوا دي اوه لئن كشري اكله اخري ده الذئب اغلو ونحن او مونږه عصبه داس مضبوطه ډلې مونږه دونه تکړه مضبوط ځوانان موږ به څنګه اخري ان بشک مونږه به اذن په دې وخت کې لخاسرون د توان مندون کو نه یو مونږ به توانیان یعقوب علیہ السلام د بچی دوکا ور کوي یعقوب علیہ السلام بچی سره مینا ده هغه باوجود هغه ده او دې په دې کار کې کامیابی او زمونږ د خلکو نه دي هر څه خبر دي یعنی پښوان خو خود پرېګه ده چې اوس مړ دې موي خبر ده امر دې خبر او حال دا چې الله تعالی وایي دې د خپل سبانم نه خبر د خپل بچینم نه خبر او فلما به هر کلا ذهبوا چې دی لاړل دا ټول به اغسرا واجمعوا او دوی را جمع شول ان دا چې يجعلوه دا چې وګرځیده فی غیابت الجب پتیارو د کوی کی یا پکندو د کوی نا یا جوور کوی کی چغه جوور دې و اوحینا او موږ وحی وکړه الیه دتا ان یوسف علی السلام ته او دا د پیغمبر شامي کاغه باقاعده مخکینه په پیغمبري باندې مامور نبی هم نو الله تعالی دا په داسې حالاتو کې غزړه کې خبر ورواچي او هغه انکا بعض خلک دي کنه غدا اعتراض کوي چې د وقتی یوسف علی السلام باقاعده د الله طرف نه پیغمبر شوی نو که الله طرف نه پیغمبر شوی نو هم نه د الله شان سره داسې نامناسبه خبره نه ده چې الله او فرشتہ را لګري باقاعده د انسان په شکل کې یا بل شکل کې یا الله او تفضل کې اچولي او په ځړو کې اچولو لپاره هم وحی لفظ استعمال شوی دی د شیطانانو لپاره هم د الله تعالی لپاره هم چې موږ ورته ځړو کې واچول لکه مریم علیه السلام پیغمبر نبی خو نه و هغه باوجود الله تعالی په ځړو کې اچولې ده خبره
هم دا غرنګ د دې د شاد او مچي چې کمی دي د باره کې الله تعالی فرمایي موږ د توحی وکړه موږ د تلاره او خدلا موږ د تلاره یو هغه وحیدا چې پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باندې براتلا یا په نور پیغمبرانو باندې د دې وحی دا سلسله بند شوې ده دا سلسله بند شوې ده اذګه چې کدا ځین کې راشي به خو د کېدانانو خبره صحیح جوړ شي چې واو دا خو پیغمبر په بل مرضی وحی بکیږي بیا او اوحینا الیه لتنبئنهم چې موږ به خامخه مریم ما خوشتا جی بیبي مریم ما خوشتا وحی هم چې راغله هغه خوشتا وس وحی خطول اشته حواله هم موسی چې آو کړه جی جی هغه خوشتا وس کوم جی جا وحی د هدایت نشته وحی د هدایت دا کوم چې د الله طرف نه داسې ده دا نشته نور صحیح خوبم کېدل شي الله په ځړ کې ما چول شي الهام هم کول شي او الله تعالی چا ذری سره صحیح خبرم رسول شي څنګه چې الله شان سره مناسبه ده څنګه چې الله شان سره مناسبه ده لا تنبئنهم منګ بخامخه خبر کوتا په دای باندې دا دې چې کم کار تاسو سره کوي په دې وتاوي ولې موږ خبر کو ان دې هغه انجام لکه موږ چاته کله وایو کنه ودرګه تاسو په پته ولګي او دا به خبر کما نو یوسف علی السلام ته الله تعالی فرمایي چې د دې دا کار او د دې دا انجام دا به یو استامخ تراشي په امرهم فکار د دوی هاذا چې دا ده وهم او دوی لا يشعرون نه پويږي په دې دوی لا نه پويږي انجام بسي او حال دا ده چې یوسف علی السلام الله تعالی هغه چته درجه ته رسي او دوی په خپل خیال کې لاندې غورځي وجاءوا او دوی راغلل اباهم فلار خپلتا عشاء اند ماسختن په وخت شپې يبكون چې جړای کولا جړل په دروغ باندې قالوا دی ویل یا ابانا اے بلار زمغا ان بشکمغا ذهبنا مغتلیو نستبقو چې مونږ منډه وهلې مقابله مکولا د استباقنا منډه ته ویل کیږي مسابقه چې موږ تاسو ورته وایو وترکنا موږ پرې خو یوسف علی السلام عند متاعنا خپل سامان سره فاكله نخلو اغا الذئب اغلو وما انت اونیت بمؤمن یقین کوونکې لنا پمږه انم ځکه چې غیته حضور کې دا احساس وو اې د مخکنه دا پته و د دې خبره نه دا معلومیږي چې د مخکنه پته و ولو اگر کا کن یومغه صادقین رښتیا وایونکي وجاءوا او راوړو دوی علی قمیصه قمیص جاءوا لفظ معنا خو دوی راغلل کنه راغلل دی لفظي الفاظ معنا سړي به محاوره باندې کوي کې نو ځکه محاوره په بنیاد باندې معنا مو شي او کله فزم د شنو لاخه خبره ده راغلو دوی علی قمیصه داغه په قمیص باندې دا لفظي معنا شو راوړې و دوی قمیص هغه یوسف علی السلام بدمن په ویني کذبند دروغو او بیا په روایت کې دي چې د چلې بچي علل کړو دا غوینه سره هغه قمیص زهر کړو او قمیص شلول نه ان دا چې کله سره دروغ وایي کنه نو هغه پښتو کې مطلب دی چې دروغ مزه لاند دی مچ مزل په کې ست بنا راځي چرته نه چرته خامخا نه غلطي شي د پولیس ولا یا د نور زموږ د ایجنسیانو چې کله تحقیق کوي نو هغه کیسه بار پړاوي هغه سړی نه باب اوري او ورنه په دې باندې چرته بدنه خدای کی هغه خدای تلاش کی هغه ماهرین په تلګي هغه ته تاسو خیال وکړئ موږ ذاتی تیر شوی بار پښتنه کوم هغه خبره بار پښتنه کوي هغه یو کیسه بار نه اوري هغه په دې چې کوم نه کې بتانه غلطي کیږي نه درو خبره به سره سر تر سوال نشي نو دلته دې دروغ کو او دا خیال نه و چې کله لیوه مشوم خوري یا سړی خوري نو هغه کمشليږي خامخه هغه روغ رمټ او په وینو باندې ککړ ده قال او ویلي یعقوب علی السلام بل کی سولت خسته کړی شوی دی تاسو ته هغه شی چې نفس پاغه باندې سړی مایل کی او بیا هغه ته مجبور شي هغه کار وکړي هغه دی ویل کی لکم تاسو ته انفسکم نفسون تاسو امرن یو کار فصبر جمیل بصبر خسته صبر کوله صبر دا بهترین دی الصبر جمیل مطلب خسته مراد هغه صبر چې پاغه کې شکایت نه وي ان یو کو سړی ته وای چې خپل مرده صبر کوه هغه چې صبر نه کوو نو څه وکوم دا وای مجبوری صبر ده نه خپل صبر باندې خوشحال مطمئن هم یې او چاته شکایت هم نه کوي دې دا صبر جلیل وای والله ولا تعالی المستعان هغه کس هغه ذات چې هغه نه استغاثت غختلی شي امداد کې غختلی شي نو الله څنګه لکه وای اياک نستعين اے الله تعالی مونږ ته مدد غواړو نو مونږ الله تعالی نه امداد غوښتون کیو او الله مستعان دی هغه ورکون کې دی چې هغه نه مدد غواړي هغه امداد دون کې دی
موږ مدد غواړو علا ما په هغه څه باندې تصفون چې تاسو بیانوي کم صفاتونه چې تاسو ورکوي ان تاسو بیان کوي وجاءت اوراغلا سياره یو قافله فارسلوا بدیواستو واردهم ورود النده هغه کسته ویل کیږي چې اوبو باندې باقاعده ذمہ دار کړی شوی چې ته اوبو لټوا تلاش کوا راوړای انستا ډیوټي بداوي کومه څنګه ور به خپل ناظم آب رسانی د اوبو هغه ذمہ داری وده هغه ته ویل کیږي ورود النغه ټکه ده هغه اوبو ذمہ دار یا راوړونکو د اوبو فادلا نو دوا چولا دلوتن بلټه بوکا کما چې کوی کې او بو د پرخ کته کیږي هغه ته ویل کیږي خپل بالټه یا خپل بوکا قال اولی یا بشرا هاي زیر ده هذا داخو غلام الکته ویل کی واسروه او پټ کړه ده بدعاتن خپل سامان کې یا خدا خبره پټو غنلا قافلی ولته مونږ ویلي خدا خبره زین ته اسانه سره نه راځي ځکه چې دومره غټ ماشوم به قافلی نه څنګه پټولو چټول قافلی ولا ور سره دي معلومی کی دا او یا چې کوم مفسرینو خبره دا کړي دا ډېر مزدار عقل د پریوزي چې دا ټول په دې متفق شو چې حال نه وای ځکه دا نږدې کلی او دلته ماشوم ملاو شو په دې کلی ده کنه بل څوک ده نو دی وایي ګور ښکارای نه کوي څوک یې ونه ګوري او پټي کوي خاموشي کوي وغیرہ نو دا ټول په دې باندې بدع هغه سامان چې کوم د دې د تجارتي قافلې سره موجود وو والله اول تعالی علیم د دې په معنی دی بدعاتن یو خدا چې د سامان په دې مال په دې سامان کې پټ کوي بیان دا چې دا شی د سامان یعنی مال د تجارت وګڼي لکه مثلا تاسو نه اومنده او بیا راخله او جیب کې پټه کې لازم غلې نه بچ کی او بیا پټه کې جیب کې چې دالار شي په دې باندې کاروبار او چې خرڅه به کما هغه ته اشاره ده والله اول تعالی علیم په ده بما باغ باندې يعملون چې دې کوي یعنی یوسف علی السلام د کاروبار ذریعہ جوړه کا او هغه ته اوس ګور دې خبر نه دي چې یوسف علی السلام څه شان ده او تاسو غینه څو پیسو ګټه هغه تمره وشراوه او خرج کړو دوی هغه بسمانن په پیسو بخس لفظي معنی کوټه هغه پیسې چې چلیږي نه ناقصه پیسې ناقصه روپۍ کوټه روپۍ لفظي معنی او دا اشاره ده هغه پیسو ته چې د یوسف علی السلام په مقابله کې د یوسف علی السلام حیثیت او شان او مرتبه وګوره او د مقابله کې هغه پیسې وګوره نو که څومره ډېرې وي دا شان کړي لګي وي او بیا دا چې دې ورسره الله تعالی دې چې دې کې دې زاهدین زاهدین مراد زاهد هغه سړی ته ویل کېږي چې دنیا سره مینه لري دلچسپي نه نو دا څه په آسان قیمت خرج کو چې دا پیسې سره دې په کار برکه نه ډېرې کمی پیسې مراد نه ځکه چې دې خرج په نه وکړ یو سړی چې توزه پټه کړی و نو بیا کور تراغه او خدای ته ویلي چې بس که خیر کارو شو سهار لاړو نو چې منډه کې خرڅول حالت ته چا پټه کړ نو چې واپس راغی نو خدای ته پوښتنه وکړه چې وزاره څه کړل او خرڅه مې کړې په څو دې خرڅه کړې په څو مې چې اغستی او په هغه مې خرڅه کړ نو هغه خو دې ته صدق خو نه ورته چې مفتو کې ملاو شي نو دام دې ته مفتو کې ملاو نو بس بثمنن بخسن په قیمت لګ باندې درهما ان یسو روپۍ معدودتين دشمیر وکانو او دی فيه باغی کی من الزاهدین د زاهدانو یعنی دلچسپی پکې نوا هغه د اضافي مینه نوا هغه یو الګ کنه وقال اولی الذي اغسری اشتراه چې دا یوسف علی السلام اغسته من مصر و مصر کې من مصر د مصر نه لفظي معنی یعنی هغه مصر کې لمرأته خپل بیبی ته اکرمی عزت ورکا مقام د عزت ورکا او ستا په خې طریقې سره یو سپین ګیټ مخه ته ولاړ د مخال کا دروازه بند کړې نمبر یې کچا ته یاد اوس چوي وقال اولی الذي اغسری اشتراه من مصر چا غسته او د یوسف علی السلام په مصر کې لمرأته خپل بیبی ته اکرمی عزت سره ان عزت ورکدتا مثواه زید د ان عزت مند ټکانا ورکا خزه ورکا بهترین ځای ورکا یا په خمر تبا ورکا اسا نږدې دا اندا چی ينفعنا فائدہ برا کی مونږ ته ده به فائدہ را ورسې مونږ ته او نتخذه یا بونږ اونې سوده ولدن پسوی باندې مونږ بدن ازوی جوړ کو او د دې بچي ونو تاریخ دا تاریخ خبره ورته ده کوم چې تاریخ خبره دروغ کې دی شي صحیح کېدل شي صحیح کېدل شي
وکذالک هم دغرنګي مکننا مونږ ځای ور کړو مکینم کړو ځای ور کړو یوسف علیہ السلام ته فل ارض پزمکه کې ولنعلمه د پاره چې مونږ وو خیدت من تاویل الاحاديث بیانول د خوبونو دا لفظي معنی عام طور باندې خلکو کړی دا خو هغه معنی دلته یاد ساته هغه معنی تعویل انجام حقیقت اصلیت احادیث جمع د حدیث ته د خبرو پوی د خبرو نه نو دلته څه مراد ده چې مصر کې د بادشاہ ځای کې میځه ورکو د لپاره چې خبرو شل دکی یا خبره ورته خو دا خوب سره مناسبت نه خوري چې ته وایي خوبونه تر ما د بادشاہ کور کې مځکه ځای ورکو چې خوبونه دکی نو دا عقل معنی نه عقل اسانه سره دا خبره مراد دینه دا ده چې دې تربیت شي په داسې ځای کې چې سبات دینه کمکار اخلمه چې مخکې نه دې دغه تربیت شوی د بادشاہانو په کور کې د بادشاہانو لکه څنګه چې مخکې زده تقدر خو د بادشاہ جوړو مخکې او دې په کور کې راغلي وي او دې یو کلی نه راشي هغه تربیت حاصل نه وي لکه څنګه چې موسی علیه السلام تعالی تربیت ورکړو او خپل دشمن په کور کې هغه تربیت چې کوم اغنا کار اغستو هم دا غرنګي د تم د تربیت ورکوم نو دا مده د تربیت لپاره د پویولو لپاره مخکې کار اغستو لپاره دا چې ځای ورکو چې د صلاحیتونو پکې زیات شي جسمانی اذیتونه او تکلیفونه پکې نه وي کله دا سړی خو کچا مزدورانو اغسته وي لکه موږ ماش خلک چې ماشومان پټ کې به په خرکارانو خرڅ کی نه ور باندې خرچ لای نو داسې د الله ورسو چې د ذهني تور باندې خوي خوراکي خوي د ذهني صلاحیتونو را پاتې او دنه کمکار چې خلما چې باغې باندې اسانه سره پوي مراد نه ده والله ولا تعالی غالب ده على امره پخپل کار باندې یعنی الله چې کم کار کوي هغه کیږي او فیصله هر څوک د باره کې ګوري الټا کوي ورونو فیصله هغه سره ته رسیدا کافری ولا فیصله هغه ډیر آسان خرج کو او بیا اوس بادشاہ فیصله کړی ده لپاره به زره مخ کې څه کیږي هغه ملتزي هغه ته دې لپاره او هغه ورته د خدای د کردار د وجنه بل طرف ته دی واقعیا او دا ټول شی د یوسف علی السلام د کردار لپاره ضروری وو دا ټول تکلیفونه داغه کردار د جوړولو لپاره ضروری وو الله دغه کردار جوړو ولكن او لیکن اکثر الناس اکثر د خلقنا لا يعلمون پويږي ولما ورکلا بلغا چې د اورسیدو اشده خپل ځوانیتا پوهتا ځوانیتا آتیناه نمغ ورکلتا حکما پوها وعلما او علم وکذالک هم د غرنګي نجز المحسنین مونږ بدل ورکو نیکی کوون کوتا نه کار کوي نو د غرنګي هغه ته مونږ بدل ورکو د غرنګي یوسف علی السلام ته ورکړه راودت دا ویل کی نرمی سره په بل چا باندې داسې خبرې کول یا داسې کار کول چې د نرمی په بنیاد باندې غتا ته جوکاو شي یو سړی خو ته غوسه وکړه بل خطا کا یا بل دوکاور کا خطا کا نه ځان کوله کا خبره خسته کا داسې انداز خپل کا چې باغی کې نرمی وي او بل سړی د طرف خطا شي دې ته ویل کی وراودته او یغلو فسلاو کو التي اغخذي هو چې د یوسف علی السلام فی بیت پکور حد اغه کې وو هو فی بیتها چې د اغه پکور کې وو د سباره کې وغلو عن نفسه د نفس د یوسف علی السلام کې دا هی اشاره یوسف علی السلام ته ده د یوسف علی السلام د نفس مبارکی وغلقت او بند کړلې الابواب دروازې وغلقت الابواب او بند کړلې دروازې وقالت او ویلي دي زنانا هي تلک لمغه پښتو کې وای هي تا ته وایم هي تلک هي تا ته وایم نه دې قراشه قال اولی یوسف علیہ السلام معاذ الله یعنی اعوذ بالله پناه غړم ز الله تعالی په مګتی سره د شیطان نه انه بشکها الله ربي رب زما ده دلته ربي معنا په مالک باندې مکوي دغه دلته مخ کې باقاعده د الله نوم غته شوی ده معاذ الله ز پناه غړم په الله سره انه ربي بشکها زما رب ده اسی رب په معنی د مالک راضي او غلم ده په اپامي سورې یوسف کې راغله ده ودل د مخ کې ماګه الله نوم غسته شوی دی احسن چې ډیر په خېتل کې سره مثوایا ظاهر حکومتا یا اوې ستله مزه یا ما باندې خګړې وکړي زیاده دلوي امتحانونه ازمایښتونه راوېستما انه بشکاغا لا يفلح الظالمون نکمیابی ظالمان انه بشک خبر دادا شان داده حقیقت داده چې نکمیابی ظالمان ولقد بتاکید سرا همت اراده کړی و هم
فطری میلان ته ویلي دا ټکه دلته صدقه نو مخکې به ډېر مشکلاتونه بچي بیا فطری میلان هغه ګناه چې ستا د هغه کول یا هغه عمل چې د هغه کولو ستا په فطرت کې الله اچولې ده لکه د هر نر پسړه کې د خدي په لیدو سره هغه په فطرت کې هغه ګرمي یا وغیرہ هغه تحریک وغیرہ راځي اومدارنګ د هر خدي د نر د پاره اومدارنګ د خدي او د خاون په خپلو کې یا بل موږ په پښتو کې څه وایو چې خله کې دی وبراغلي هغه شی چې ستا په فطرت کې د هغه خواهش ده دا د دې لپاره ضروری ده چې ستا په ذهن کې بعض خلکو بیا د یوسف علی السلام هغه کردار هم د څه بیان کړی دی چې ته به وایې لکه سره هغه کې خواهش وونه نو که خواهش پکې نه و بیا ځان ساتلې نو دا بیا کمال خبره نه ده یو چې خواهش نه و چې سره تند نه لګي نو هغه ته وب کېده چې وبونس کېده خو دغه کمال نه ده کمال الله ده چې هغه ته د ابو ځای کم معلومه وي خوند معلومي ځای معلومي ملاويږي هم هغه باوجود د الله رضا لپاره دی هغه باوجود الله رضا لپاره دی هغه فطری خواهش ته اشاره ده نو اول اشاره دی خزه ته ده چې هغه داولیدو خسته او الګ ته خپل ده تقریبا 6 کالو ده 3 کال دلته تشي وو ده وهم او دم اراده وکړي وي یوسف علی السلام بها ادبه د یوسف علی السلام بها ضمیر راجع د مؤنث ته ان د خزه د په فطرت کې یا د پسره کې به هم داسې راغلی وي لکه څنګه چې د هغه نو کتابونو کې زلیخا یا زلیخا موږ په پښتو کې زلیخا ورته وایي دا غي پسره کې راغلی وي خو لولا کچیر نه وي اندا چې را لیدلې وي برهانا دلیل ربه د خپل رب طرفنا ک الله او ته خپل دلیل خودلې نه وي نو د به هم د هغه بیبي ترا چې کومه د عزیز مصر وا نو هغه رنګي بده په فطرت کوم د کرنګي خبر راغلی وا خو الله او ته دلیل خود دا دلیل چې شو د دې ذکر الله نه قران کې کړی نه په حدیثو کې شته او بیا خلکو د بنی د اسرائیلیات او روایت جمع کړی دي چې دا یو بوت ولاړو هغه په بوت باندې دغه چې زلیخا چې کومه ده هغه باندې بیا کپڑا چولې وا د یوسف علی السلام ته پښتنه وکړه چې دا کپڑا دی ولا چولې دا وې دینه ز شرمېږم وې خد دینه شرمېږي او زه الله نه ولې ونه شرمېږم وغیرہ وغیرہ او دروازې بند کړې وې تور تیارې جوړ کړې وا دا هغه خبرې دي چې لکه څنګه چې هغه یو واقع وشي دا کله چې ضیاء الحق په دې جهاز کې دغه شو نمګه هغه وخت په هنګو کې نمګه کلی ولا بیا کیسه جوړ کړی و هغه کیسه ډېر دلچسپ وای دا چې په پایلټ باندې تمانچه راوېستا او دې به غلاس کو لاس ورته تاو کو چې لاس ورته تاو کو هغه نجاز داسې او خو زیدو بیا چې بالکل ته وایي لګي الته موجودو او حالان کې د ټول دنیا او سپورې دغه تحقیق نه کړل شو او چاته چې پته دغه ته پته ده اجازه هغه تحقیقونه ودا څنګه وشو نو دا خلکو کیسه ګویانو خامخه په خپل کیسې کې د خوند اچولو لپاره او دا ما تاسو به ورتلی بیا کیسټ بیا په دې گاډو کې لګیدلی او دا چې مازه سره بیانای ته وایي چې د قران دې لپاره نازل شوی نه به هر حال نو اولیدلو هغه دلیل او ټول لوی دلیل داو چې د الله نبیو الله تعالی او ته خدای شي چې دا مکه او دې باندې ستاره بده باندې ناراض شوم کذالک هم دغه رنگي لنصرفا مونږ اړو عنه د اغینا السوء د بدی بدکار والفحشاء او بهای یعنی چې مونږ هغه اوساتو د بدو کارونو نه انه بشکا خبر دا من دا اشاره ده هغه ته یوسف علی السلام ته انه بشکا دا یوسف علی السلام من عبادنا زمونږ د بندگانو نه المخلصین د خالصنا یعنی مخلص زمونږ په بندګۍ کې نور گناهونو نه بچو وسدبقا او دوړو منډه کړله تسنیه صيغه ده مسابقین ده دوړو منډه کړه یو بل نه لکه سړی یو بل سره موږ دوړو منډه کوو نو زه منډه کوم ته مخ کې ورسې زه مخ کې ورسې نو ته منډه کوي زه مخ کې ورسې مسابقه یو بل سره او صيغه ده تسنیه ده د دوړو منډه کړله الباب دروازې ته ان یوسف علی السلام منډه وحیده ده پاره چې وتختما او هغه منډه وحیده ده پاره چې خلاص نشي وقدت او ایشلو قد لفظی معنی اوګه چلیدو ته ویل کیږي لمبا شګاف یو شی داسې ډیر اوشلای معمولی غو دشلول نه نو اوشلو قمیصه قمیص د یوسف علی السلام من دبرین د شا طرفنا دغه چې هغه منډه مخکې منډه غوځي او پسیو مشاهده نه اوشلیدو والفیا او بیا مندو الفیا هغه دواړو بیا تسنیه صيغه ده وې مندو دواړو سیدها خاوند دی خدي مشر دی سردار دی اشاره ده خاوند ته لدل باب د دروازې په خوا کې دروازې کې قالت اولی نو دا خزر فورا هغه مکه بکراغه نو فورا الزام په دی باندې ولګو
قالت اولی ما جزاء صدا بدلا من د هغه چا اراده چې اراده کړی وي به اهل کا ستا کور ولو سرا سو اند بدای د بدکار الا سوا د دینا ان استبدل اغه د پارا اندا چې یوس جنا اغه د کې کړل شي سجن کې ته ویل کیږي بنتا کې د کړل شي بنديوان د کړل شي او یا عذاب علیم عذاب دی ور کړل شي هغه ته دردناک سزا دی ور کړل شي هغه ته دردناک سزا قال اولی یوسف علیہ السلام هيا دا خزه چې دا د بیبي چې دا راودتنی وی غلول مزه ان زما د غلولو موږ پښتو کې غلول وای تاسو شر سوای پسلا اول دوکا کو دوکا ور کول ان نفسي زما د ځان په باره کې وشاهدا او گواہی ورکلا شاهد یو گواه من اهل هذا ذکر ولونا دلته خلکو تفصیل کې ډیر زیات هغه اشتباه کې غلطدلی دي حالانکه اشتباه به نشته دا د قرائن او گواہی وا قرائن مطلب دا دی چې موږ یو کسته ویلې چې تا مثلا دا خوګه خورلې دي دا وینا باندې دي خورلې نو موږ ورته دا دروغ ولې وای تعالی سونه قسم غوړ دي نو دا د لسونو غوړواله دا گواہی کوي په دې باندې دا الګ دروغ وای او یا د خپلنا وسم بوی راځي تاسو ګرځ کلی نه نه اسکلی تاسو خپلنا بوی راځي نو تاسو خپل دا بوی راتلل دا گواہی ده په دې خبره باندې چې تا دروغ وایي نو عمده غرنګي د دې دواړو د مقابله د حالت دا د دې گواہی کوي چې دروغ د خدي ویل دي یوسف علی السلام نه وای دروغ او مخکې راځیم بیا ان کان کچریوی قمیصه د قمیص د یوسف علی السلام قد اشل دلیوی من قبل د مخ خوانه فصدقت نو د خزه به رښتینی ده دغه چې دی ورپسې و بیا دی ورپسې و هغه په منډه کوله یا چیر چاړ وکاو نو چې چیر چاړ ته چا سره کوي خو مخه طرف نه کیږي شاته طرف نه کیږي وهو او اغا من الكاذبين بیا د دروغجنو نه ده و ان او کچریکا نبی خمیسه دا قمیص ده قد چشل دلوی من دبورین دورست طرفنا فکذبت نو دا خد دروغجن ده وهو او اغا یوسف علیہ السلام من الصادقین اغا درشتونو نه ده فلما بهر کلا را چې ویل دو قمیصه قمیص د یوسف علیہ السلام قد چشل دلو من دبورین د شا طرفنا قال اولی انه بشکدا دا شان نه اذا کسی ته خبر اشاره انه بشک خبره دا بلن دا من کید کنا د استاسو د فریب نه ده استاسو د چل نه ده د ورتمی کید کنا د مؤنث صيغه او دا مخ انه یعنی بشک خبره دا چې دا چل د استاسو اے خذو ان بشک کید کنا استاسو چلونا عظیم ډیر لوی دی یوسف یا یوسف اعرض مخواړه وا پرېګ دا خبره لکه مونږ وایو پرېګ دا مخواړه وا ان هاذا د دې خبرنا دا تخاوند اووري چې نور خلکو ته نو پتهونه لګي یا پرده پی راشي واستغفر دا خبره یوسف علی السلام ته کوي دا دویم خپل خزه ته کوي واستغفری او تبخنه وغړه لذنبک د خپل ګناه یعنی ته پوهه چې غلطي خطا کړې ده انکی بشکت دا خذا انکی بشکت کنتی یت من الخاطئین دا غلط کارونو کوونکو نه تا دا غلط کار کړی دی دا غلطی تا کړی ده وقال او ویلی نسوه زنانو جمع ده خذو فی المدینه بخار کې امراه العزیز هغه خذا چې د عزیز دا عزیز بادشاہ هغه وخت کې ولقب وده دی هغه د بادشاہ یعنی د بادشاہ خذي تراودو هغه غلول غختلی دي فتا نوجوان ته ویل کیږي ها د اغه یعنی د اغه نوجوان مراد د اغه غلام اصل لفظي معنی پتا نوجوان ته ویل کیږي عن نفسه د نفس د اغه باره کې هی اشاره د یوسف علی السلام ته د اغه د نفس باره کې یعنی د ازیدا خبره شعر کې مشهور شو او د شعر کې د خزو کې د خبره عام شو چې څه عجیب خزر د بادشاہ او چې دې دومره عجیب ده چې نوکر باندې خپل ځان یا هغه نه خپل ځان مطالبه کوي هغه نه خپل ځان مطالبه کوي خبره پته دې ته ولګی دا د خزه ته ولګی دا قد بتاگی سرا شغفها شغف دا شغاف اصل کې د زړه هغه اندرون پردې ته ویل کیږي هغه ته ویل کیږي شغاف او دلته اشاره ده د زړه هغه پردیش لولې دي یعنی د مینې پکې زمونږ د نوجوانان چې کله هغه نشان لګای کنه زړه نشان لګولې وي او تیری پکې پورې را پورې استلې دا غي معنی ده هم دا غي معنی ده یعنی د زړه په للې ده زړه ورکړې ده او زړه بدن نه کې هغه یوسف علی السلام نه نوته
قد شغفها په حقیقت سره مینا کړی دا یا راچا پیر شوی دی د دې خزنا حبا مینا محبت کې داغه لفظي معنا تاسو تکړه ان بشکل نراها من وینو اغا ان اغا خذا فی ضلال مبین چې په گمراهی ښکارا کړي فلما بهر کلا سمعت چې واوردا دا خبره دغه خزه د عزیز د بادشاہ خزه بمکرهن د دوی دا خبره چې د پس لګیا دي کیږي ارسلت نو ویل غلو الیهن اغي طرف ته اغه خذو طرف ته واعتدت او تیارې وکړو د خزه لهن اغي د پاره متکئن یذ مجلس د ناستی هغه متکا تکیته ملکی او عام عربی جمع کی دا بیٹک ته هم ملکی او هغه ځای چې باغ کې د تکیو انتظامی هغه ته ملکی خدمت کې باندې عموما او دا عموما دا داسې بیٹکونه نن سبا زموږ پښتنو یا په افغانستان کې اکثر دي او زموږ د علاقو کې اکثر د صفو په بنیاد باندې بیٹکونه وي واتت او ورکلو دی خذی کل واحده حروی بل خذتا دکمه چې راغلی وي منهن د اغوینا سکینا چاکو وقالت او بیا اولی اخرج راوزا یوسف علی السلام ته به دخل کی تیار کړي میوه او تلاش کې ور کړی او بیا ورته چاکو په داس پینوي او مثلا سیبو ناغیس پینو او ان په دې موکي کې په هغه راوېستو لکه دې ته اندازه ولګي نو چې هغه ولیدو نه الله تعالی هغه ته خایس ور کړو اخرج راوزا علیهن بدوی باندې فلما بارکلا رأینه چې ولید دوی هغه دا یوسف علی السلام اکبر نو دی حیران شوی دا خبره ډیره لوی وکړله حیران شوی وقطعنا او پریکل ایدیهن لا سنخبل وقلنا او وی ویلی حاشا د حاشا لفظی معنا د پاکی اشارول لکه څنګه چې موږ پښتو کې وایو کنه سبحان الله څنګه خدای عربی دی کنه هغه شی چې کني دې د پاره د واقعیت سووري یوسف علی السلام اډو خدای ته اون قتل سره د دې د دومره مجلس قائم کړي ووم دې د پاره او دې چې راولې د ټوله حیران شي واه او ها اته چې څنګه جوړیږي په حیرانی کې د دې باوجود یوسف علی السلام دې ته نه ګوري او دې ته د نه قتلو بنیاد باندې هغه ولې چې سبحان الله عجیب خبره ده عجیب خبره ده یو طرف ته خایس تو ګوره بل طرف ته دې ته د مطالبو هغه انداز وګوره بیا د بادشاہ خزه وګوره بیا موږ وګوره ظاهر ده چې بادشاہ خدي تاسو سره تعلق وي نو هغه داسې د کلی غریبانو سره خو بنئ هغه به هم د کرنګي وي هغه به کې خوخي کړیم داسې وي دغه هغه چې کوم تنظیم او یا مکر او یا فریب کو خداغه فریب په بنیاد باندې بډاوی خنه راغوختي هم دې لپاره نو جوان چې کلی هغه تم د اندازه ولګي چې ما باندې الزام نه لګي بیا نو هغه بنیاد باندې د لفظ هغه استعمال کو پناه د پاره موږ پناهي غواړو دینه دغه بدی چې کومه ده په دې کې نشته ده پناه ده د الله ان سبحان الله ما هذا ند بشرا انسان دا خو سره سړی نه ده دا په دې بنیاد باندې نو ویلي دا خبره چې کنه دا ډېر خسته و نه دا دې بنیاد باندې چې اډو موږ ته ګوري نه فرشته صفت ته دا څومره نه سړی ده دا څومره نه کلک ده او به الله تعالی د معاف کی د ځنه واقعي چې خبره نه کوي بیا وضاحت نه کیږي او چې خبره کوي بیا اوریدلو کې ماغه مشکل جوړیږي دا سي مجلس چې د خذو قایمي او باغې کې باقاعده خبرې شي وي او د الکان او د مینې او د محبت وغیرہ او بیا تنظیم هم دي تشوي نو تاسو خیال لرئ چې کنه دا خدای به داسې شریفانو غوډه ناس کی او دا خبره به شرافت کې کړی دوی به حمله خو په کړی وي حمله او دا چې کم داسې مجلسونه وي باغې کې داسې کی باغې کې داسې کی او د ټولو شیونو کوششونو باوجود یوسف علی السلام هغه باره کې دا خبره کوي چې سبحان الله دا فرشته ده دا هغه کردار او دا او دین اندازم لګیږي چې د مصر هغه حالت څنګه یو خدای سره د خاونده او د بادشاہ خدای دومره بد کردار ده هغه باوجود هغه خدای راځي او د هغه په بنیاد باندې هغه ته وایي چې نه ته ډیره خوای یا دا خبره غلطه نه ده نو دینه پته لګیږي دا څنګه معاشره و ما هذا بشر نه ده انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته مسلم شریف کې ده انس بن مالک نه روایت ده چې کله ز دریم اسمان دروازه ما تعالی خلاص کړه نو ما ال ملاقات شو یوسف علی السلام سره او یوسف علی السلام تعالی د دنیا نیم خایس ور کړو نو ډېر خایس کو او د نور زمانو او ورسته د یعقوب علی السلام د کیسې نم د معلومیږي چې دا دنګ باډي او مضبوطی باډیانو ولو نو الله خایس ور کړو ان هذا نددا الا مگر ده ملک کریم فرشتہ معززه د عزت ولا قالت اولی دی خدی د مصر بادشاہ فذلکن بسداد اغشه
چې تاسو وای الذي هغه لمتنني چې تاسو ملامت کوله مزه دا هغه سړی دی او تاسو ولیدو په دې کې تاسو ما باندې ملامت کوي نه دې کې تاسو به اختیار شوي نظم به اختیار او ما فيه په دې کې ملامت کا کوي تاسو په ما باندې په باره د دې کې ولقد فتاکیک سرا راوته مونږه ما غلوله وده ما دو کور کول کوشش دې تا کړو فیصله اوله امید دا زه غلول لفظ بار بار ذکر وایم ها چې په دې معنی کې دا خبره پراته ده په نرمي سره بل چاته خیر دی یعنی دا دې نرم شاور له خدا سره ځان لپاره مایل کړه ودې ته ویل کی عن نفسه د نفس بارکه فاستعصم بس د خپل ځان بچ کړلو احتساب مخکې معنی راغلی لکه څنګه چې الله تعالی بارک کې فرمایي الله تعالی سورته آل عمران کې چې تاسو منګولې ولګوي دا هغه څه ته ویل کیږي چې یو شی ته اونې سي او بیا په نیولو باندې ایثار شي یعنی الله د دین اونې سي او بیا په دې باندې ایثار شي سورته آل عمران کې هغه د جذبات په بنیاد باندې نه لکه موږ خلکو نن ځواب په دې روزي کې د جمعتونو ډکړي دی ونیولې دي او چې دې هیڅ پشي نو بیا الله دې ته معافي وکړي چې اول کار موږ کم کوو فاستا سما نو بیا ته خپل ځان بچ کو نو په دې لفظي معنی کې څه خبره پراته ده یعنی ته د خپل ځان بچم کړو او په دې بچاو باندې اوسه پورې کلکته ولاړ ده دا چې کله د قران کریم الفاظ او تحقیق تاسو کوی کنه والله تعالی دې تاسو په دې باندې کوی کی په لفظ کې ټوله خبره پراته وي نو صرف دا نه دی ویلي الله تعالی چې کني ځان بچ کو نه لفظ دا استعمال کړی دی چې کني موږ اوسه پورې د پسې لګیاو چې د خپل دا مقصد دې نه پوره کو خود خپل ځان بچ کړي ساتل دی ولا انه کچری لم يفعل ده اونکی دا کار ما هغه امره چې زموږ حکم کوو دیتا ان موږ چې وایو دیتا لا یسجنن نو خامخا ده په پکیت کې قید کې واچول شي جیل کې واچول شي ولا یکون او خامخا بوی ده شی بده من الصاغرین د ذلیلنا دختنا ولا یکون من الصاغرین شی بده دختونه ان دته موږ ذلت ورغوس خدای موږ سره داسې بغټه مرتبه ده قال اولی یوسف علیہ السلام رب ازما ربا السجن دا جیل چده احبو زډیر مینا کوم د سرا فخومه الیا ان وقت الیا ماتا مما ده خبرنا يدعونني چې دی ما ربلی الیه اغیتا بدکاری نه ماته جیل خره جیل ته زما خدا نه کومه و الا تصرف او کچریت وانړی تو وانړی عني زمانہ کیدهن د دې دا چلنا د دې دا نو اسبو نو زب مایل شما مایل لفظی معنی مشتاق هغه شی چې زړه کې تا ته خواهش وي نو ما زړه کې بم خواهش راشي زب مایل شما الیهن دوی طرف ته واكن او شمبز من الجاهلین د جاهلانو نه دغه لفظ باندې لږ سوچو کوي جاهل لتا یوسف علی السلام خپل ځان ته وای چې کدا کار زو کما مایل شما نو زب جاهل شما او حال دا چې د الله تعالی لوی درجه ور کړی دا تعویل الحدیث خبره ده د تعبیر د رؤیا خبره ټوله موجوده هغه باوجود د دین دا مراد ده چې کيو سړی سره ډیر زیات علم ده خدای کار کوي د بدای نو ده جاهل ده جاهل ده د عالم موای او زموږ د معاشره الله تعالی دې موږ تاسو ته معاف کړي د دین موږ تاسو ټول الله تعالی دې بچ کړي داسې حالت نه فاستجاب بس قبول کړه له دد ان دد دغه دعا ربه رب دد فصرف ان بس واړو عنه ددنا د یوسف علی السلام نه کیدهن مکر دغه زنانو چلونه دغه زنانو انه بشکد الله تعالی هو السمیع اوریدن کده العلیم او په ده ثم بیا بدلهم خار شدوی ته من بعد ورستما د اغنا او چې دی اولیدل الآیات نشانه لا یسجننه چې مونږ بدا دې بخامخه جیل کې واچي حتی ترغه وخت پوری حتی حين تر یوم دی پوری ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب